अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अज़ीज़ तलबाए किराम, नन द दौरे तफ़सीर इब्तिदाई रज़दा अवखाई गिदा से कि द दौरे तफ़सीर पदे इब्तिदा की योसो अहम और ज़रूरी ख़बर इस्तासो खिदमत के आरज़ कम। हागा ज़रूरी और अहम ख़बरें द दौरे तफ़सीर सरा मुताल्लिक़ दी और दहागी पेजंदल इंतहाई ज़रूरी दिया। द टूलना अव्वलनाई ख़बरा कि क़ुरआनी करीम लफ़ज़ द क़ुरआन दा महमूज़ुल्लाम दे। इमाम ज़ज्जाज सेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि क़ुरआन दा पवज़न द फ़अलानुन सर दे और दा मुश्तक़ दे द अलक़िराअना और द अलक़िराअ माना दा अलजम्उ जम कवल। क़ुरआन दा मस्दर पमाना दा इसमें मफ़ऊल सर दे। क़ुरआनुन दा द मक़रूउन पमाना सर दे। नो मस्दरी माना दा अलक़िराअ अलजम्उ दा नो द क़ुरआनी करीम माना दाशवला अलमजमू' जमा करले शवे। क़ुरआन त क़ुरआन ज़िक्र वेले कीगी चिपदी क़ुरआनी करीम की आसमानी तमाम किताबुना तमाम सहीफ़ी तमाम नताइज और तमाम समरात अल्लाह तबारक व तआला राजम कड़ी दी ज़िक्र दी क़ुरआन ता क़ुरआन वेले कीगी। और द उलमाए किरामो यो ढीरली जमाअत दा फरमाई ची क़ुरआन दा पवज़न द फ़ुलानुन सर दे लका गुफ़रानुन चे दे और दा मुश्तक़ दे द अलक़िराअना पमाना द लुस्तलु सरा तिलावत कूलु सरा। क़ुरआन मस्दर मबनी लिल मफ़ऊल दे पमाना द इसमें मफ़ऊल सरा। क़ुरआनुन पमाना द मक़रूउन सर दे। नु चिकले मस्दरी माना मूंगा तिलावत कूलु सर वाखलू लोस्तलु सर वाखलू नु बिया बद क़ुरआनी करीम माना को लोस्तले शवे। क़ुरआन त क़ुरआन ज़िक्र वेले कीगी चूँकि दी तिलावत कीगी दा लोस्तले कीगी
نو ځکه چې کوم دی قرآن ته قرآن ویلی کېږي. فالقرآن انما سمي بهذا الاسم اما لانه يتلى ويقرأ واما لانه جمع. بس خلاصه د کلام دا شوله چې قرآن ته یا خو قرآن په دې وجه باندې ویلی کېږي چې د دې قرآن کریم تلاوت کېږي، دا لوستلی کېږي، ځکه ورته چې کوم دی قرآن ویلی کېږي. یا ورته قرآن کریم ځکه ویلی کېږي چې په دې قرآن کریم کې آسماني تمام کتابونه ټولې صحیفې الله تبارک و تعالی را جمع کړي دي، نو ځکه دې قرآن ته قرآن ویلی کېږي. د قرآن کریم اصطلاحی تعریف څه دی؟ په اصطلاح کې قرآن څه ته ویلی کېږي؟ نو د قرآن کریم اصطلاحی تعریف دا دی: هو کتاب الله المنزل علی الرسول المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. قرآن کریم دا د الله کتاب دی کم چې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را نازل کړل شوی دی. المنقول عنه نقلا متواترا، او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا په تواتر سره را نقل کړل شوی دی بلا شبهة، او په دې کې هیڅ شک اور شبهه نشته دی. دا د قرآن کریم اصطلاحي تعریف دی. د قرآن کریم موضوع څه ده؟ قرآن کریم د څه شي نه بحث کوي؟ د قرآن کریم موضوع بعض حضرات فرمایي چې ایمانیات دي. په دې ابتدایي خبرو باندې صرف علماء کرام او طلباء کرام پوهیږي. بعض علماء کرام فرمایي چې د قرآن کریم موضوع ایمانیات دي، او بعض علماء کرام فرمایي چې د قرآن کریم موضوع د الله تبارک و تعالی توحید دی. لیکن مشهور قول دا دی چې د قرآن کریم موضوع انسان مکلف بالشرائع دی. هغه انسان چې د الله تبارک و تعالی د احکاماتو مکلف وي، د باندې د الله تبارک و تعالی احکامات لاگو کیږي، جاری کیږي، دا انسان د قرآن کریم موضوع ده. د قرآن کریم غرض و غایت څه دی؟ ما ته وګوره ګلابه، څومره چې د یو کتاب مصنف لوی شان والا، لوی مقام والا، لوی مرتبه والا وي، هغه عمره د دغه کتاب اغراض اور مقاصد هم ډیر لوی. چونکه قرآن کریم خود الله کتاب دی، او الله تبارک و تعالی د دې ټول کائنات خالق اور مالک، د دې ټول کائنات رب دی. دا کتاب د الله کتاب دی، د دې کتاب مقام هم ډیر لوی دی، ځکه چې صاحب کتاب د کتاب مصنف ډیر لوی مقام والا دی، د ټولي دنیا د ټولو مجازي بادشاهانو حقیقي بادشاہ دی. لہذا د قرآن کریم غرض و غایت هم ډیره لویه ده. د قرآن کریم غرض و غایت څه ده؟ الارشاد الى ما هو الاصلح للانسان فی الدنیا والافلح له فی الاخره. د قرآن کریم غرض و غایت خودنه ده انسان ته د هغه شي کم شی چې انسان د پاره په دنیا کې خیر اور فائدې والا دی،
او په آخرت کې د ده دپاره د فلاح د کامیابی او د جهنم د اور نه نجات ورکوونکی دی. دا د قرآن کریم غرض او غایه ده. د قرآن کریم نمونه علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمت اللہ علیہ او حضرت امام زرکشی صاحب رحمت اللہ علیہ تقریباً 53 ذکر کړي دي. د دغه اسماؤنا بعض اسماء هغه دي کوم چې په قرآن کریم کې رب ذوالجلال بیان فرمایلی دي او هغه دا دي: الکتاب، قرآن کریم تا الکتاب هم ویلے کیږي، قرآن ورته هم ویلے کیږي، فرقان ورته هم ویلے کیږي، ذکر ورته هم ویلے کیږي، تنزیل ورته هم ویلے کیږي، هدا ورته هم ویلے کیږي، شفا ورته هم ویلے کیږي، حبل ورته هم ویلے کیږي، صراط ورته هم ویلے کیږي، مستقیم ورته هم ویلے کیږي، روح ورته هم ویلے کیږي، علی ورته هم ویلے کیږي، حکیم ورته هم ویلے کیږي، حکمت ورته هم ویلے کیږي، مکرم ورته هم ویلے کیږي، صحف ورته هم ویلے کیږي، مرفوع هم نوم دی، العروة الوثقى ورته هم ویلے کیږي. دا هغه نمونه دي کم نمونه چې الله تبارک و تعالی د قرآن کریم هم قرآن کریم کې بیان فرمایلی دي او د دې نه علاوه چې څومره اسما دي د هغې بیان مونږ ته احادیث مبارکو کې آقا انعامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایلی دي. راشئ جی اوس په دې خبره باندې ځان پوهه کول پکار دي چې قرآن کریم کې رب ذوالجلال څو مضامین بیان فرمای او هغه مضامین کم کم دي. قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی 8 قسمه مضامین بیان فرمای. د ټولو نه اهم مضمون د قرآن کریم هغه توحید د باری تعالی دی. نو یو مضمون قرآن کریم کې الله مضمون د توحید بیان فرمای، یو پکې مضمون د رسالت دی، یو پکې مضمون د قیامت دی، یو پکې مضمون د تخویف دی، یو مضمون پکې د بشارت دی، یو مضمون پکې د الله تبارک و تعالی د احکاماتو دی، یو مضمون پکې د جهاد دی او یو مضمون قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی د انفاق فی سبیل الله بیان فرمای. دا 8 قسمه مضامین شو، لیکن په دې 8 واړو مضامینو کې د ټولو نه اهم او ضروری چې کوم مضمون دی هغه مضمون د توحید د باری تعالی دی چې الله تبارک و تعالی لره پخپل ذات او پخپل صفاتو کې وحده لا شریک ګڼل، الله تبارک و تعالی سره پخپل ذات او صفاتو کې چا لره هم نه شریک کول، دې ته چې کوم دی توحید د باری تعالی ویل کېږي. د دې نه علاوه قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی دلایل هم بیان فرمایي. هغه دلایل چې کوم دی بطور د شواهد وي. قصص هم الله تبارک و تعالی قرآن کریم کې بیان فرمای او هغه قصص دا بطور د عبرت الله تبارک و تعالی بیان فرمای. دغه رنګ قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی تذکیر بایام الله او تذکیر بآلاء الله هم بیان فرمای. بهرحال د قرآن کریم اهم مضامین دغه دي او د دې نه علاوه د کوم اشیاء ذکر چې الله تبارک و تعالی قرآن کریم کې بیان فرمای هغې ته جزئیات ویل کېږي او هغه چې کوم دی قرآن کریم کې ډیر شی دي. راشئ جی قرآن کریم کې سورتونه دي
قرآن کریم کی آیاتونه دي، قرآن کریم کی نصوص دي، نو ځان په دې خبره باندې پوهه کول ضروری دي چې دا صورت څه ته ویل کیږي، دا آیت څه ته ویل کیږي او دا نص څه ته ویل کیږي. ما ته وګوره ګلابا، په صورت کې دا واو دا که اصلي ومنلی شي چې دا واو په دې صورت کې اصلي دی، د چانه بدل نه دی راغلی، نو بیا به مونږ دا وایو چې دا صورت دا ماخوذ دی د سور البلد نه. او سور البلد پخوا به هغه دیوال ته ویلی کېدلو کم دیوال چې به د ټول ښار نه چار چاپیره تاو کړلی شوی وهلی شوی و، د هغې ښار د حفاظت دپاره به و، دغې دیوال ته به یې سور البلد ویلو و، چونکې دې ټول دیوال به د دې ټول ښار نه احاطه کړې وه، او صورت هم چې کوم دی د قرآن کریم د آیتونو نه احاطه کوي، نو ځکه چې کوم دی صورت ته صورت ویلی کېږي. مونږ به دا وایو که په صورت کې دا واو دا بدل نه وي د چانه او اصلي وي، نو دا صورت دا بیا ماخوذ دی د سور البلد نه. جی یا صورت په معنا د طبقې سره دی، او طبقه چې کوم دی منزل ته ویلی کېږي. نو لکه څنګه چې یو کور کې مختلف منازل وي، منزلونه وي، او د مختلفو منزلونو نه دا کور جوړ وي، دغه رنګې دې صورت ته هم چې کوم دی صورت ځکه ویلی کېږي چې صورت په معنا د طبقې سره دی، منزل سره دی. قرآن کریم هم د مختلفو منازلو نه مختلفو طبقو نه جوړ دی، صورتونو نه جوړ دی، نو ځکه چې کوم دی دې صورت ته څه ویلی کېږي؟ صورت ویلی کېږي. او که مونږ دا ووایو چې په دې صورت کې دا واو بدل راغلی دی د حمزې نه، نو بیا په دې صورت کې به چې کوم دی صورت په معنا د حصې سره یې، صورت په چې کوم دی په معنا د قطعې سره یې، ټکړې سره به وي. او صورت هم قرآن کریم کې د قرآن یوه حصه یوه ټکړه وي، نو ځکه چې کوم دی صورت ته صورت ویلی کېږي. آیت آیت څه ته ویلی کېږي قرآن کریم کې؟ د آیت لغوي معنا ده جماعت، هم د آیت معنا راځي. د آیت مختلف معانی دي، یو معنا د آیت جماعت هم ده. لکه عرب وای خرج القوم بأیهم بجماعتهم، قوم د خپل جماعت سره ووتلو. نو دلته چې کوم دی آیت په معنا د جماعت سره استعمال کړلی شوی دی. آیت په معنا د تعجب سره هم راځي، لکه عرب وای فلان آیت فی الحسن والجمال، مطلب دا وي چې فلان کې ډیر زیات حسین اور جمیل دی. دغه وخت کې دا متکلم تعجب کوي د فلانی په حسن او جمال باندې، نو آیت چې کوم دی د تعجب په معنا باندې څه کېږي؟ استعمالی. او آیت په معنا چې کوم دی د علامت او د نشانی هم راځي. که چېرته مونږ آیت په معنا د علامت او د نشانی سره واخلو، نو دا به ډېره بهتره وي. ولې؟ ځکه چې بیا د دې لغوي معنی د اصطلاحي معنی سره چې کوم دی مطابقت پیدا کېږي، او دا ډېره بهتره ده. ځکه چې د آیت اصطلاحي معنی ده الکلام التام من القرآن الکریم. آیت څه ته ویلی کېږي په اصطلاح کې؟ د الله تبارک و تعالی د قرآن کریم پورا کلام ته، مکمل کلام ته چې کوم دی څه ویلی کېږي؟ آیت ویلی کېږي. نو چونکې آیت چې کله موږ په معنا د علامې سره واخلو،
نو دا به چې کوم دی نشانی په دې خبره باندې چې دې کې د الله تبارک و تعالی د قرآن کریم دا کلام چې کوم دی تام شو پوره شولو او دا پې چې کوم دی څه شی دی دا پې علامه ده نو ځکه چې کوم دی آیت ته څه ویلی کېږي آیت ویلی کېږي نس نس ته ویلی کېږي د نس لغوي معنی ده القطع کټکول اصطلاح کې د الله تبارک و تعالی او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ته نس ویلی کېږي فرمان ته نس ویلی کېږي نو مناسبت چې کوم دی ظاهر دی چې کلام الله او کلام الرسول قطعی ثبوت دی د نس معنی ده القطع اصطلاح کې چې کوم دی نس ویلې کېږي د الله تبارک و تعالی فرمان د الله تبارک و تعالی کلام ته او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام اور فرمان ته نو مناسبت د لغوي او د اصطلاحي معنی چې کوم دی دا شلو چې د الله تبارک و تعالی کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام قطعی ثبوت دی په دې کې چې کوم دی هیڅ شک او شبه نشته دی دا هم د الله تبارک و تعالی کلام دی او د الله نه چې کوم دی ثابت دی دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام دی او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی تفسیر د تفسیر لغوي معنی څه ده تفسیر دا د باب تفعیل نه دی مصدر دی فسر یفسر تفسیرا د تفسیر ماده دا د فسره نه ده د تفسیر ماده فسره دی الکشف والوضوح نو علم تفسیر سره د دې مناسبت ظاهر دی چې په علم تفسیر کې هم د معانی او کشف کیږي معانی بیانولی شي ځکه چې کوم دی علم تفسیر ته هم علم تفسیر ویلی کیږي د علم تفسیر اصطلاحي تعریف څه دی د علم تفسیر اصطلاحي تعریف دی علم یعرف به معانی کلام الله بقدر الطاقة البشریه علم تفسیر دا هغه علم دی په کوم علم سره چې د الله تبارک و تعالی د کلام معانی انسان د خپل طاقت په مناسبت سره معلومه موضوع د علم تفسیر څه ده موضوع د علم تفسیر کلام الله د علم تفسیر موضوع د الله تبارک و تعالی کلام دی په علم تفسیر کې د الله تبارک و تعالی د کلام د عوارضو نه بحث کیږي د علم تفسیر غرض و غایت څه دی د علم تفسیر غرض و غایت الاطلاع على مراد کلام الله د علم تفسیر غرض و غایت دا دی چې د الله تبارک و تعالی د کلام په مراد باندې اطلاع خبرداري اور علم حاصلول دي بعض حضرات فرمای چې د علم تفسیر غرض و غایت التمییز بین الصحیح والغلط دی د صحیح او د غلط په مابین کې تمیز کول د صحیح او د غلط په مابین کې جدائی راوستل دا د علم تفسیر غرض و غایت دی امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د انسان په جسم کې دوه حصې دي یو حصې ته قلب ویل کیږي او یو حصې ته قالب ویل کیږي د قرآن کریم هم دوه حصې دي
یو حصہ د قرآن کریم عقاید دي او دویمه حصہ د قرآن کریم هغه اعمال دي. حضرت لاہوری صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د انسان د جسم د حصې د قلب اصلاح رب ذوالجلال د قرآن کریم په حصہ د عقاید سره فرمایي، او د انسان د جسم د حصې د قالب اصلاح رب ذوالجلال د قرآن کریم په حصہ د اعمال سره فرمایي. او حضرت لاہوری صاحب رحمت الله علیه به وی فرمایل هم کہ دا قرآن کریم خلاصہ 3 شزونه دی. خدا کو عبادت سے راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرنا اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرنا، یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی دا عمل توفیق را نصیب کی. انشاءاللہ سورہ فاتحہ بسبا لوایو کا اللہ تمنظور. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.